د انګور ولې خواښې سره ظلم کوي ځه ته چې دې کور ته راغلی خفه کېږې مه زنانۍ زما دا خبرې واورې د انګیندو ته وایم ته چې نن دې کور ته راغلی او دې کور کې ته د باچۍ په تخت ناست دی او د خاوند هر څه نن ستا په قبضه کې دي په خدای قسم د دې بوډۍ د برکته دي دې بوډۍ که دا زوی نه وی راوړی او دې بوډۍ دا زوی نه وی لوی کړی او دې بوډۍ را دې زوی سره خواري نه وی کړی ته به کوم ځای وې دا بوډۍ په کورونو کې ګرځېده او دې زوی له یې ښځه وکته ته یې خوښه شوې نو خپله لور یې کړې نو کور ته یې راوستې دې بوډۍ تا باندې څونه خوشحالي کړې ده ډېرې بوډیګانې چې خپل د پلار نیکه جایداد او کور یې انګور پسې ولیکي وی د خیر دی زه دا خپل پښې در کوم دا ستا مهر شو بیا ورته وي ستا په دې کور کې څه دی دا خو زما مهر دی او دې ستا په واده څونه ګډاګانې کړې څونه چورلکونه یې والې رانجه خو قاتو په غونډه علاقه کې نه مې اورېدل او ګولي خار او رانجه او نکریزې او خوشحاله وه او تاوېده به په دې لارو کوڅو کې او لاسونه به یې پړقول ولې انګور راولم ځان له دشمن راولم دشمن انګور نه دشمن نو په ډولۍ کې یې ځان سره صوباړې راوړی دی نو په لږه خبره تپوس وکړه د انګور نه خو اخر یې څنګه ده وایي که دا مرداره دا زړه اوښه او که دا څښا خولې نیولې ده او که دا ټوله ورځ راپسې نښتي خدای نیکبخت دی قسم په خدای زما ورونو داسې انګیندې م شته چې په خواښې سملی په کټ کې او سر ولینځي جنت ګټي مخ ولینځي وجود ولینځي او سار او ماښام ورته جامې بدلی او د کټ صادر او اوبه او چای هغه خواښې که دعا نه کوي نو الله خو وینې که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه ویم کوم انسان چې د بل انسان د عمر د وجې نه خدمت وکړي چې دا بوډا دی ځکه خدمت کوم دا بوډۍ ده ځکه وله خدمت کوم د عمر د وجې نه لسنه حدیث کې راځي نو دله به خدای پاک هغومره عمر ورکړي ګوره عمر به زیات شي او دله به هم داسې څوک مقرر کړي چې د ده د عمر لحاظ به کوي او د خدمت به کوي انګور کې د خواښې خدمت وکړي او چې زوی د پلار خدمت وکړي بس پوه شه چې تاله به خدای دغه ژوند درکوي عمر به زیات او تا هم دغه بوډا شي نو تاله به هم خدای پاک داسې څوک مقرر کړي چې ستا خدمت به کوي نو د خواښې سره ظلم به نه کوي د مور په نظر به ګورې او که ته وایې چې دا ګورېږي نو بوډۍ د پروا نشته خیر تا پورې خو نه نښلي هغه خبرې انسان دی کوي خبرې یاره بعضې وخت بوډیګانو ته هم لږه ګزاره کوي ټولې داسې نه خو یو دوه درې بوډیګانې هم داسې چې انګور راولي بس هغه غریبه که چېرته سر ګومنځ کړي یا چېرته سر غوړ کړي د دې په طبیعت تیاري بیا غوسه دی خپل انګور ته نو داسې هم نه راپکار داسې بوډیګانې ښځې او داسې هغې له هم پکار دي چې د خپلې انګور ته د لور په نظر باندې ګوره شریعت ته ګوره قسم دې هر څه به ټیکي